کلمې ته توجه شي. عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه و یو انسان ولراغه حضرت 200 قرضه در باندې جی 200 درهم قرضه در باندې خط په بل مقابله کې ولیک خپل خادم ته وی د 200 قرضه د مقابله کې ول وزره ورکه توجه غواړم ډیر 200 قرضه د وزره ورکه توجه وای کله چې دا غراغي لپاپه وروړه خادم وکتل وی جوړ عبد الله ابن مبارک غلط شوی دی جی یو صفر سیوا کړی دی جی په 700 پسې صفر سیوا شوی دی جی وی بیا خط اولېږه حضرت جی غلط شوی جی وګورئ بیا واپس اولېږه وی هغه عبد الله ابن مبارک ورته وی غلط شوی نیمه اوس خو اول ما نبی رسول الله جمله اوریدلې و نبی رسول الله فرمایي چې زما د امتی بلکې الله فرمایي چې زما د مخلوق په مخلوقاتو کې د انسان زړه ته ناصافي خوشاله کړي ناصافي نو زه به تا ناصافي داسې خوشاله کړم چې ناصافي به جنت ته دننه کړم ما په هغه دغه باندې دا کوله اوس دته پته ولګېده چې دا وزره دي وایي دته پته نشته په دا بل طرف یې وله 14000 دراهم ولیکل دا ونه ورکه وایي چې هغه انسان ورغې او 14000 اشرفې او دینارونه ورته وشماره وایي قسم د ناصافي په دخولینه आवाज وته ربا عبد الله ابن مبارک چې ما سره څنګه معامله وکړه خدایا ددا عبد الله ابن مبارک سره په آخرت کې داسې معامله وکړه ټول څوک نبی سلام فرمای زما امتی خو بداسي چې هغه بل مسلمان ته نه فرسي نبی سلام فرمای المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده استاد د جبه د زرن به مسلمان ته نقصان ني او که استاد د جبه د زرن مسلمان ته نقصان پته ولګي چې مؤمن نه فاسق انسان فاجر انسان او د فاسق او د فاجر لوی علامه نبی سلام دا فرمای چې د ټول مسلمانان د جبه نه تنګي د خلینه به مسلمانان تنګي خلک به د نه ډډه کوي د مخافت سره یره چې کو ورزمنه خلی پسې سپې تړلې زمونږ د پښتنو دا خبره ده یره چې خلی پسې سپې تړلې خو نه ورزم بي عزت کول کوي که استاد داسې ژوندۍ وا پته ولګي چې فاسق او فاجر الله دې موږ نه اوساتي ما چې سو ویل الله دې موږ تاسو په دې باندې عمل کول زندګی الله څومره مسلمانانو ته څه قسم مشکلات دي الله مشکلات په خپل د قدرت باندې خدای ختم کې الله په دا حاضر مجمع کې د چا په زړونو کې څه قسم شری حاجات دي الله د خپل درنه خدای پوره کې الله زموږ د علماو صلح سره خدای محبت پیدا کې الله زموږ د علماو سره مینه پیدا کې الله زموږ د دیندارو سره خدای مینه پیدا کې زموږ د جماعت مدرسې مرکزونو سره خدای مینه پیدا کې الله موږ ټول دیندار کې خدایا الله تر اوسه پورې چې موږ څومره ګناونه کړی دي خدای په دا ګناونو باندې د عفو قلم خدای راخکا الله دا ګناونو باندې د عفو قلم راخکا الله زموږ بل درنسته خدای ګناګاریو الله زمون بل در نشته خدای خطا کاریو الله مونږ ډیر عاجزان یو خدایا د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو خدایا تمام امت محمد یا خدای اوساته و په وخت ځنکدن زمونږ د ټولو دا کلمه په جبر اول شوق سره وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام